وزار بواخلې ته چې نارونه سوځوا زه به نختر ته خیجم داسې وزر لرم چې ستا نه هم په بره تلی شم که ته سپوږمۍ ته خیجې زه درپسې نور ته خیجم. ډېرو ګرانو ملګرو د وینا اخرنۍ وینا دپاره صدارتي خطبې دپاره خپل ډېر ګران مشر صوبایي چیرمین سکندر حیات خان شیرپاو صاحب راغواړم هغه به تاسو ته وینا کوي خو د ټي وي چینلو دپاره به هغوی زموږ سره دلته کې په اردو کې هم لږې خبرې کوي. سکندر حیات خان شیرپاو صاحب ته خواست دی چې هغه زموږ سره په اردو کې بیا هم لږې خبرې وکړي. ستاسو په تود هرکلي سره سکندر حیات خان شیرپاو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ د قومی وطن پارٹی د سوات ضلع چیئرمین شیر بادل زادہ خان پر سٹیج باندې موجود د قومی وطن پارٹی د صوبے سینئر وائس چیئرمین طارق خان د صوبے وائس چیئرمین نصر اللہ خان د صوبے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فاروق صاحب د ضلع جنرل سیکرٹری رضا اللہ خان د ضلع سینئر وائس چیئرمین امجد خان د پی کے 8 چیئرمین شوکت خان طلایات خان د پی کے 9 چیئرمین سجاد خان چې د ضلع وائس چیئرمین دی خورشید احمد خان چې کوم زمونږ نن کوربه دی میزبان دی او زما د ننګولې او د پی کے 8 د مختلفو علاقو نه راغلي مشرانو عزتمندو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خورشید احمد خان او د هغوی سره چې کوم ګڼ شمېر عزتمند مشران نن موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو هغوی ته د خپل لخوا او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب د لخوا د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو د لخوا هرکلی م ویمه او دا یقینداني ورکومه چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د دې ټول پښتنو د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجهد به کوو به او انشاءالله دا قوم به د ترقۍ په لار روان وي. عزتمندو ما نه مخکې امجد خان هم خبرې وکړې شیر بادل زاده خان هم خبرې وکړې خورشید خان هم خبرې وکړې. که موږ وګورو نو زمونږ دا سیمه چې ده دا د ډېرو مشکلو حالاتو نه تېره شوې ده او تېرېږي لګیا ده. خصوصا زه به ووایم چې پښتانه چې دي د ډېرو کشالونو او ډېرو مشکلو حالاتو نه تېر شوي دي. نن هم که موږ وګورو نو په افغانستان کې چې دا کم صورتحال جوړ دی موږ خصوصا دې ته ډېر د تشویش په نظر سره ګورو ځکه چې د افغانستان د صورتحال همیشه په موږ باندې اثر کېږي او دا اوس چې هلته کې سره روان دي موږ دا ګڼو چې دې سره د حالات په خرابېږي ښه کېږي به نه او د موجوده حکومت موږ ته اوسه پورې څه داسې پالیسي ښکاره نه شوه چې هغوی د افغانستان په حوالې سره څه داسې ښه پالیسي جوړه کړې چې هغه دا مشکل حالاتو نه وباسي او نه موږ ته داسې ښکاري چې د دوی هغه توجه شته. موږ دا غواړو چې زموږ افغانان وروڼه چې دي هغوی ډېر تکالیف وکتل چې نور هلته کې خون خرابه ونه شي هلته امن راشي د هغې ځای امن سره زموږ امن تړلی دی او په دې حوالې سره پکار دی چې دې طرف ته زموږ حکمرانان چې دی هغه توجه ورکړي او صحیح پالیسۍ دې لپاره جوړې کړي. دې سره سره زه به یو څو خبرې اردو کې د ټي وي چینل لپاره وکړم بیا به نه پسته نور په پښتو کې دغه کوو. چونکہ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کو 3 سال مرکز میں گزر گئے اور تقریباً 8 سال ہمارے صوبے میں ہو گئے.
पीटीआई ने हुकूमत में आने से पहले बड़े वादे किए थे, नए पाकिस्तान बनाने की बात की थी, मदीना की रियासत की बुनियाद रखने की बात की थी, 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, 50 लाख घर बनाने की बात की थी। मगर आज 3 साल गुजरने के बाद हमें एक भी वादा पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मुंगो गुरुनो पति द्रे काल की अवल्ले काल यूनिम को द्विपदे तेर को चितेर हुकूमतों माने बा इल्जाम अचो चेहरा दावी हालात रात खराब प्रीखी दी उस खुदरे काल तीर शू खलक दुई ने दा सवाल कई कि उस तासो अखबल कारकर्दगी खै उस खुदरे काल स्तासो शू पदे द्रे काल के द बहरानों ने अलावा मंग सौन लीदल कल द उड़ो बहरान शी कल द चीनो बहरान शी कल द पेट्रोल बहरान शी कल द माशी बहरान राशि सलोर वजीर खजाना बदल शू कुमुंग दाउन लीदल च द गरीब लपारा सूशू द गरीब पर मुश्किलातों किस कमे रागे गरानी कमशवा दगा शे मुंगा बिल्कुल उन लीदलो बल्कि तश बहरान न पदे हुकूमत की मुंगा लीदल द गराने खुदा सूरत हाल दे कि सहर पकम कीमत ओढ़ो आखलू माजीगर रात पागी कीमत ओढ़ने मिलावी की कि सहर पकम कीमत माने चीनी वाखलू माजीगर रात पागी कीमत माने वापस चीनी ने मिलावी की दवाया ने चाहत हर मरीज जरूरत थे दा सेहत तौर सिदल चदार चाला वो सब बार उठी थी द पिछले कीमतों ना रोजाना पर इजाफा की द पेट्रोल कीमत के रोजाना पर बुनियाद माने इजाफा की उस ब्या बजट पेश शो वी हो न डेर दा रंग वर कई चिदा डेर अवामी बजट थे और दे के वर डेर खल्क तो फायदा रसी को फायदा को पाला भी और ख बजट पाला भी कि गरीब वही चाहो जमा पर तकलीफातों के कमेर आगे चियो मजदूर हुई चेहरा जमा जोन खशो माता रोजगार में लोशो हो बदकिस्मत है ना चिकल न दे गले दे तश्ता IMF एजेंडे तगूरी द IMF पर शरायतों माने बजट जोड़ई और तशी कर्जे अखली लग्या दे आगा कस चावे जब कर्जा ना अखलम और दा बेचे दा हुक्मरानान ची कर्जे अखली दा करप्शन लपारा कर्जे अखली दागा पदी त्रिक काला हुकूमत के दियार लज़र अरब कर्जा वागी शल शो दियार लज़र अरब अखला यादी पदी वक्त सर दल तके नास हर यो कस दे अगा यो लख वो अविया जरा और वो सवा कर्जदारी दे तखवे जब कशकुल मातोमा दागा कशकुल मातोल बिया कता सुगोरेनो खसूसन द वरकूटी सुबो तरफ तवज्जो निश्ता जमंग दलत के रुनो दा खबर ओकड़ा कि वजीर आलम दा स्वास्थ्य ताल्लुक साथी वफाकी वजीर आलम दा स्वास्थ्य ताल्लुक साथी सूबाई वजीर आलम दा स्वास्थ्य ताल्लुक साथी हुकमों को गुरुंडो गरीब पा जोन के सफर कराना के गति गति मंसूबे की कम पकारे कि पागे मने अमल करामत शुरू हो गई सर रोजगार पैदा शुरू हुए
هغه منصوبې چې دی په هغې باندې څوک عمل نه کوي. واحد تام پکې ولیدل چې بعضې ممبرانو صاحبانو جایداد جوړ کړو او هغه د جایداد مالکان شو، خو نور خو د غریب په ژوند کې هېڅ فرق رانغی. داسې ډر نه و که نه؟ عزتمندو، دا همله د مدینې ریاست پی چې د تېر تقریبا 23 ورځو نه په جاني خیل بنو کې خلک په روډ ناست دي، د ملک نصیب لاش په روډ باندې ایښی دی او دا انتظار کوي چې حکومت په راځي موږ سره به خبرې کوي او چې خپله کومه معاهده په خپله چې وزیر اعلی پې دستخط کړی چې هغې معاهدې باندې به عمل درآمد په کوي به. دا د مدینې د ریاست هغه بنیاد دی. ډېر د افسوس او د شرم خبره ده که پنجاب کې یا بل چېرته داسې وشي نو هغې لپاره خو هر څوک چې دی هغه به روان وي او د چیف اف آرمي سټاف به هم روان وي او وزیر اعظم به هم روان وي او هر څوک به روان وي. د پښتون دا وینه دومره بې قدره شوه، پښتانه دومره بې قدره شو. عزتمنو، همدغه وجه ده چې موږ دا غواړو چې ټول پښتانه را یو ځای شو، اتفاق و اتحاد قایم کړو او د پښتنو مسایلو باندې به یو پښتون به یې پوهېږي. هغه داسې قیادت مسایل حل کولی شي چې کم تجربه هم لري، کم د ترقۍ سوچ هم لري او هغه مخکې هم داسې کارونه کړي چې مونږ ویلی شو چې او د دې علاقې د خدمت یې کړی دی. داسې قیادت که واحد شته صرف و صرف ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا دی. مونږ تاسو ته دا اپیل کوو چې نورو ټولو له تاسو موقع ورکړه. ما نه مخکې شیربهادر خان خبره وکړه چې مختلف پاټو دلته کې حکومتونه تېر شو. راځئ چې یو ځل دا یو موقع ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا له ورکړو. زه تاسو دا یقین دهاني درکوم چې تاسو به وګورئ چې دا صوبه بیا څنګه ترقي کوي او دلته کې څنګه د خلکو خدمت کېږي. دې نه مخکې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا خدمات تاسو کتلي دي، د جناب آفتاب احمد خان شیرپا خدمات هم چا نه پټ نه دي. نو راځئ وروڼو، دا نور تاسو اوس مو ویل، راځئ یو موقع دوی له ورکوو. زما به دا د جنګولۍ مشرانو سره ځوانانو ته د دې مشرانو د دې ټولو خلکو ته د دې پښتنو ته مې دا درخواست دی چې راپاسئ او موږ سره دا یو ځل دا مرسته وکړئ. بیا تاسو ګورئ ورورولي به درسره کوو او انشاءالله تاسو به ګورئ چې دا سوات به هم د ترقۍ په لار روانېږي، پښتانه به هم د ترقۍ په لار روانېږي. عزتمندو، موجوده صوبایي حکومت نور څه چې نشي کولی نو اوس یې د تجاوزاتو په نوم باندې سیاسي انتقام شروع کړی دی. په هغې کې مخصوص خلک یې ټارګېټ کړي دي او د هغوی خلاف هغه شانتې کاروایي کوي. مونږ دا سیاسي انتقام چې دی دا په هېڅ صورت کې نشو برداشت کولی. مونږ غواړو چې هر چا سره انصاف وشي، چا سره زیاتې دې ونه شي. خصوصا مونږ دلته کې چې کوم په فضاګټ سره د ګوجر سیکرټریټ چې دوی غورځولی و په هغې باندې مونږ د ګوجر برادر سره د همدردۍ اظهار کوو او دا دغه کوو چې زیاتې هېڅ چا سره هم نه دي پکار. که چا سره هم زیاتې کېږي که نور څوک ورسره ودرېږي که ونه ودرېږي، قومي وطن پارټۍ کارکنان به چې دی دا به ورسره ودرېږي او بلکل اواز به وکړي. عزتمندو، زه یو ځل بیا ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم. د خورشید احمد خان د هغوی د ملګرو او د هغوی د خاندان ډېر زیات مشکور یم. مونږ له د ورورولۍ لاس راکړو، مونږ هم انشاءالله ولې د ورورولۍ لاس ورکوو او انشاءالله دا تمه لرو چې دا پارټي به دلته کې دوی مضبوطوي به. انشاءالله تاسو به عزت مونږ له راکړی دی، مونږ به تاسو له عزت راکوو به او انشاءالله دا سلسله دا ورورولي به نوره مضبوطوو. 4 جولای باندې د پی ډي ایم جلسه ده. زما به تاسو ته اپیل وي چې پای کې ښه په ګڼ تعداد کې ټول راشئ او شریک شئ. الله تعالی دې تاسو له عزت راکړي،
زه ستاسو ډیر زیات مشکور یم ستاسو د مینې ستاسو چې کوم عزت را